اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين سورة زمر مخکی آیتونو کی صداقت د کتابو بیا مسئلے ذکر کړوا کم چې دعوه د صورت وا د خلکو خبره هم ذکر کړه چې دا خلک شرک ولی کوي دی وی چې موږ الله ته په مرتبه کې نږدې کی خدا سی نه کیږي بیا ورپسې دلائل په توحید باندې ورپسې د خلق لا زجر د دې په اعمالو باندې د دې په شرک باندې ورپسې س تقابل هم ذکر کو اس دے آیتونو کی دلیل ذکر کئی بلشان دلیل وحی و توئی اللہ رب العزت حکم کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چی دے خلقو تا دا خبر او رسوا دعوت وایا نو بشارت با پیش کئی ورپسے تخویب بهم راضی ددی په شرک باندې زجر او رټنم راضی او بیا بشارت ته دا چا د پارا چاغي ایمان راوړل او عمل صالح کړل او بیا به دلائل پیش کړي قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم او اے بندگانو دا الله هغه کسان چې ایمان یې راوړل اتقوا ربکم د خپل رب نه ویریږئ تقوی اختیار کئی درب نہ یرو کئی کم سے چی در طویل لی پاغی بانی عمل کوئی کم سنے چی منع کریے داغی نہ منع شئی یوازے پا دے بانے چیز ایمان یو راوڑ لے ورپسے نور اعمال داسی دی چې داغې نه ځان بچ کول پکاري نو داغې نه ځان بچ کوئ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه دا کسانو د پاره چې احسان کړل ایمان راوړل په دې دنیا کې داغې د پاره ښه حالت ده دنیا کې چې دا څومره فائدې خلکو ته ملاویږي دا د ایمان والو د وجه نه ملاویږي که ایمان والا په دنیا کې نه وي نو الله و د اسمان او زمکه دا نظام دا ټول تس نس کړو لیکن
مومنان شتی دیو جن دا کافران چې څومره دي اوسیږي په دې دنیا کې نو دا هم د دې مومنانو په وجه اوسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې قیامت بنه قائمیږي هغه پورې چې سو پورې د الله رب العزت د وحدانیت خبره کیږي او د الله د وحدانیت خبره مومن کوي. بل خبره دا پیش کړي دنیا کې چې چا ایمان راوړل توحید منل دې لګیا دې خبره کوي نو بعض خلک داسې دي چې هغه دې نه پریدي خبرې ته نه پریدي دلته کې به ته خبره نه کې دلته به د قرآن کریم درس نه کې په دې ځای کې به څوک مسله د وحدانیت نه بیانې د شرک رد به نه کوي. یہ خلق مختلف خلق دی مختلف مزاجون دی نو اللہ رب العزت وی و ارض اللہ واسعہ زمازمہ کا فراخ دا مطلب دا چې دلته کې کار نه کیږي نو ورپسې اخوا توزا دارنګه دلته کې کار کیږي خلق مومنان شوی دي مسلمانان شوی دي نو دغه پاره هم وس اخواتا چې کوم نور خلق دي اغي پسیم لګوتل پکار دي زمکه یوازې خدا نه ده ته چې به کوم کلی کې اوسېږي صرف د قزمکه ده یا د ازمکه څومره ده نو دا د هر یو سړي د خپل معلوماتو پورې خبري وی چندخ ته چاوي چې بر دنیا دا کوی کو وسېدو بر دنیا دا ډېر غټه ده ای څومره غټه ده دومره یو چورله کې وو دومره غټه وای وای نه دا خو لوکړ خسه خو د دینم غټه ثابت کوی کې دا منډي لاو وی ګرځي پکې چورلګونه پکې وی د دې نه بم غټای ناغال دغه کوی چندخ دی نو کوی چندخ ته دا کوه ډېر غټه دنیا ښکاری دلته کې دی وړو کې نه تاسو کې دنیا څومره ده نو کاغه لوګړې په دې کې اخوا دی خوا ګرځي را ګرځي نو چې دنیا څومره ده خو دې غرونو په منځ کې ده کنه زمنګ نه دا یو طرف ته غر دی بل طرف ته دی بل طرف ته بل ته دا څومره چې ښکاری منګ ته په نظر باندې ښکاری ټول غرونه دي چاپې رجو بس دغه دنیا ده نو د معلومات هغه دومره دي نه دنیا دومره نه ده دنیا د دې نه ډېره غټه ده الله وی و ارض الله واسع زمازمکه فراخه ده نو پدې کې مهنت پکار دی کوشش پکار دی چې اخواتا څومره کیږي چې هغه د مسلمانانو په قبضه کې راشي چې څومره دنیا کې خلق اوسي څومره چې زیات کیږي نو امر خلق مسلمانان شي. انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقینا پورا پورا باور کولای کیږي صبر نا کولا اجر داغي به حسابا سوچ چې صبر کوون کې ده صبر په سبا نه کوي یو مطلب دای ال دغه دې لګیا ده مسله توحید بیانای دې رد شرک کوي دې لګیا ده قران او سنت باندې عمل کوي د دې پرچار کوي نو ال دغه اخواتنا داغي ریکشن کیږي اخوات خلق باندې دا خبره بدی لګي نو چې بدی په لګي نه هغه بدلا سو به گزار ور کوي سو به په دمانه د لاس د سوق د سپېړې گزار کوي سو به د غټ گزار کوي سو د چا دغه لاس به نه رسی نو هغه به لګیای نو خبري بکئی
نو څوک به مخامخ خبرې کوي، مخامخ به کنزل کوي، بدې ردې به وایي، او څوک به پشي شالګیایي، نو خبرې بیا هم رسي. نو په دغې خبرو باندې په دې کارونو باندې به صبر کوي. مخکې هم سورت لقمان کې ویلو ان ذلک من عزم الامور وی دې باندې کلک شه دا د عزم امور نه کلک هغه کارونه دي چې په دې باندې کلک کېدل پکار دي. دویمه خبره، یو طرف ته ایمان دی، مسلمانی دا، توحید دے، قرآن و سنت تی، بل طرف تا شرکیات تی، کفر دے، دا قرآن و دا سنت خلاف تی، بدعات تی، رسومات تی. نو اللہ ہوئی چی سوک صبر کئی پا سبانے پا دغی حق بانے صبر کئی کلک ولان لے دے اخوا دے اخوا کی نا خلق بلگیائی اعتراضو نا بکئی، خلق لگیا دی بدرت بوئی دے وینا ما خود زد خپل حق نا قرآن و سنت نا ناوڑم، توحید نا ناوڑم. نو انما یوفى الصابرون اجرهم یقیناً پورا ورکولے کیگی با صبرنا کل اجر داغی بے حسابا. اللہ چی اجر ورکی نو بے حساب ورکی کہ پا حساب شی خبر بڑی رورانش اس سوک با بچنش. یو حساب کتاب چې کوله کېږي نو په څه طریقې به کوله کېږي چې په حساب شي، نو چې په حساب شي خبره به ورانه شي. داسې نه چې فیصله په دې باندې وشي چې هلکه چا څومره ورځې عبادت کړلی نو هغه له د هغې هغه ورځې هغه له نعمتونه ورکوي، چې د بندګۍ ورځې ختمې شي نو بیا یې لرکې وشړی خبره به بیا ورانه شي. او دلته کې دنیا کې د ایمان راوړلی د چې څومره ورځې ویستلي نو د عبادت د الله کړلی نو څو به یې کړی، 10 کاله به یې کړی، 20 کاله به یې کړی، 40 کاله 80 کاله یې کړلی ده. نو د دې 80 کالو په مقابله کې الله رب العزت همیشه د پاره دل جنت ورکی، د جنت نعمتونه ورکی. جنت چې څومره ځمکه ده هغه ځمکه ول ورکی، څومره جنتونه یې دنیا 100 چند غټ دا بل الله ورکی. دا د په عمل باندې د حساب باندې نه دی، به حساب دی. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. خلق لګیا وي دیکھو مسله توحید بیانای، خلق ویل که شر جوړیږي مکوا، دا مه وایا، دا مه بیانوا، د توحید خبره خلقو ته مکوا، د شرک رد مکوا، قرآن مه وایا، سنت مه بیانوا، د بدعات و رسومات و رد مکوا، د الله بندگی مکوا. خلق بداوي راځه یو شور جوړیږي زموږ سره یو شان شکنه، کله کله بدام وي د قام سره ډوب خله بے قام قتل نه دی خو ټول خلک چې سلګیا دي کوي نو تم کو کنه. الله یو توه انی امرتو یقین ما ته حکم شوه دی ان اعبد الله چې بندگی کوم د الله مخلص له الدین، دین خالص کون کے اللہ لرد بلنے، خالص کون کے اللہ لرد دین. زد خالص اللہ دا اللہ بندگی کوم دا بلچا بندگی دی نکوم، یواز اللہ تا دی را مدد شویم دا اللہ نسوا بلچا تا دی نویم، یواز اللہ تب آواز کوم بلچا تا بنکوم. ما تا حکم دا شہر ہے. بلوت داوا وَأُمِرْتُ مَا تَدَا حُکم شہدے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ چی یم دے زا اول دا مسلمانانونا. دا خلق براشی وی نکن جی دا کلپ کی دا امر دا استحبابی دے وی، دا امر استحبابی دے، دا اللہ حکم استحبابی نہ دے وا. دل دگی دا توحید حکم، دا قرآن و دا سنت بائی دا عمل حکم، دا شرک نا زان بچ کول حکم، کاغا اوامر دیو کا نواہی دی.
دا استحبابی نه دي. استحبابی خو هغه چې هغه کې بعض شرطونه پکې وای خیر دی دا امر استحبابی دی وای نو دا خیر دی هغه ځکه لیکن دلته کې چې دې د پاره خو الله دنیا پیدا کړلا توحید د پاره خو الله دنیا پیدا کړلا نو دې ته امر استحبابی نه وای. انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين. الله وی تو انی اخافو یقینا زیریګم ان عصیتو کما نافرمانی وکړه د خپل رب د سنا یریګم عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا. انی اخاف ان عصیت ربی کما خلاف کو د الله بندگی میں نکړه کما توحید اون منو کما قرآن او سنت باندې عمل نکړه کما خلاف کار نو کړو نو زیریګم د دینه چې الله به مال عذاب د ورځې لوی راکی. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. دا خلک وایي نه خلق به نور لګیای نو بل خبره وکي. الله وی وتوا قل الله اعبد وتوا دا هغه الله ز بندگی کوم د بلچا بندگی نه کوم مخلص له الدین ما خالص کله دا الله د پاره دین خپل صرف د الله بندگی کوم د بلچا بندگی نه کوم. فعبدوا ما شئتم نو دی وی دا منګه چې کو نو ول منګلی چلو شو او فعبدوا ما شئتم نو تاسو بندگی کوئ دا هغه چا چې تاسو خو غین من دونی دا الله نه سوا دا الله نه سوا چې تاسو د چا بندگی کوئ دې ته زجر وی رټنه وته وی. فعبدوا ما شئتم سجده خو غي کوزا ما معنا قرار شو ما هو توحید باندې عمل وکا دا الله بندگی کوا د بل چا بندگی مکوا او چې تنه قلارېږي سچ کې کوزا. قل وتوائن الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه یقینا تاوانیان هغه کسان دي چې تاوان کې ورزول خپل ځان نو خپل اهل لر د قیامت پورز د قیامت پورز چې څوک تاوانی شو نو هغه تاوان دی. الا ذلك هو الخسران المبين خبردار دغه دی هغه تاوان ښکارا تاوان هغه دی. دنیا کې تاوان شو چلو شو پټه سینوي ور تاوان شو ولې وای کور سینوي ور سامان سینوي ور غلا چا وکړه دا شو هغه شو مختلف تاوان شو فائدہ نشو وای دا بس تاوانی دا تاوان نه ده. تاوان دا دی چې یو سړی د توحید نه عاری دی د توحید نه خالی دی او په شرک دی نو دغه تاوان دی. دا الله حکم نه مني د پیغمبر طریقه نه مني دا الله په حکم باندې د پیغمبر په طریقې باندې خپل ژوند نه تیری دغه تاوان دی. تاوانیان خلق هغه دی. الا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل تخویف ورکی د دې لپاره من فوقهم د دې د پاسه نه به ظلل من النار سوري دور صاحبانو نه به سوري به لپاسه په دې باندې بم دور تبقید و من تحتهم ظلل او لاندې دې نه بهومي لاندې درجه به لاندې لپاس بپی موری نو لاندې بتی موری. ذالک یخوف الله به عباده دا ير ورکی الله په دې باندې خپل بندگان لرا الله خپل بندگان په دې باندې یری او دغه سي عذابونه را روان دي که زما خبر یو نه من لا توحید نه من شرک کوي نو بیا به دغه زیته زئی هغه ځای کې داسې زونه دي ور دی پکې ښه لپاس به موري نو لاندې به موري نو پکې به موري
ذالک یخوف الله به عباده نو یا عباد فتقون ای زما بندگانو نو خاص زمانو یریږي تقوا پیدا کړي تقوا اختیار کړي مخالفت نزان بچ کړي والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الی الله لهم البشرى دې نه بشارت پیش کړي وی کسان چې ډډه کړل د طاغوتی نظام نه کسانو چې ډډه کړل د شرکیاتو نه د سحر او د جادو نه د خلاف د قرآن او د سنت نه د شیطان نه شیطان انسی دی شیطان جنی دی ایعبدوها داغه د خبرو منلو نه ایعبدوها داغه د بندګۍ کولو نه وانابوا الی الله او انابت کړل الله تعالی لهم البشرى دې پر زیره ده زیره دې د سی جنت زیره ده رست راضی فبشر عباد نو زیره ورک زما بندگانو لرا زما بندگان سوق دي نو تعارف هم کوي زما بندگان داغي تعارف داغي پیجنګلو صدا دا هغه خلک دي یستمعون القول چې دی وګ دی خبره تا خبره ته وګ دی خبره کما دا القول قرآن کریم الذين يستمعون القول دا کسان دي چې وګ دی قرآن کریم ته فیتبعون احسنه نو تابعداري کوي په خپل طریقې ده دي قرآن کریم کې چې کم حکم راغله نو هغه په خپل طریقې باندې دي سر ترسي نو اولئک الذين هداهم الله دا کسان دي چې الله وته هدایت کړل او اولئک هم اولو الالباب او دا کسان دي د عقل خاوندان او خیال خلق دادي دا عقل والا دادي دا نه چې نور خلق هغه عقل والا دي نه کم چې شرک نو هغه د عقل نه خلاص خلق دي خلق به ډیرو خيار دي ډیرو خيار دي دنیا په کار کسب بپويږي لیکن اخواتا د قمقل له او خيار والے بګینشتي ولې ته دې لپاره پیدای شو ته دې لپاره پیدای چې آبادیانی کوا ته دې لپاره پیدای چې مشندرانی جوړاوا ته دې لپاره پیدای چې ته دا نور کارونه کوا نه ته پیدای په دنیا کې ته چې پیدا شې نه توحید منلو د لپاره پیدای د الله حکم منلو سره تا د الله د حکم منلو د لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کولو د لپاره پیدای نو دا کوا دا نور څه چې کې کوا وسره خیر دی مشندران جوړه عمارتونه جوړه څه جوړه څه چې کې کم یو هنر چې کې کوا لیکن پابندی نشتی چې کم یو کار کسب هغه د شریعت مطابق دی کوا څومره کولای شي لیکن توحید به منی قرآن او سنت به منی د الله حکم د پیغمبر طریقه به منی په دې باندې به عمل کې نو الذين يستمعون القول دا زما بندگان هغه خلق دي چې دی وګ دی اوري خبر لرانو فیتبعون احسنا نو تابعداري کوي دا په خپل طریقې باندې اولئک الذين هداهم الله نو دا کسان چې الله ته هدایت کړل الله دی په هدایت باندې کلک کړلی او اولئک هم اولو الالباب دا کسان دا عقل خاوندان دا عقل خاوند څوک دی مؤمن دی افمن حق علیه کلمۃ العذاب آیا هغه څوک چې لازم شوی دی لازم شوی دا په هغه باندې خبره فیصله د عذاب افانت تنقذ من فی النار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وینو آیا تب اخلاص کې آیا تب بچ کې هغه څوک چې هغه په اور کې دي دیره یو قسم تخویب ورکې په دې باندې چې ګورا کم چې مشرک دی کم چې دا الله او دا الله د رسول خلاف روان دی نو هغه ګوره پیغمبروم نشي بچ کولای ښه پیغمبروم دا اختیار نشتی چې بچی کی دنیوي عذاب نیم نشي بچ کولای نو د اخروی عذاب نیم نشي بچ کولای ولې حالت کی چا کافر دی او مشرک دی سفارش کیږي به هغه ورستوي بیا الله دی اجازت نرستو الله تعالی به اجازت میراوشي ناغي نرستو بیا سفارش کولای کیږي لیکن سفارش با چا د پاره د مؤمن د پاره به مسلمان د پاره به خو چې داغه څه ګناهونه همي اول دغه مؤمن هم ده سفارش بوشي
ناغه تباغه داغه او جرمونه معاف شي. لكن الذين اتقوا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم او ایب زما بندگان وا کسانو چې ایمان راوړل اتقوا ربکم او یریږي د خپل ربنا. للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنه دا کسان لپاره چې توحید منل په دنیا کې احسان کړل قرآن او سنت تابعداري کړل په دنیا کې نو حسنۃ نو داغي د پاره خ حالت ته په دنیا کې او په آخرت کې. وارض الله واسعه او مګد الله فراخ ده. انما يوفى الصابرون اجرهم یقینا پورا اور کولای کیږي صبر ناکول را اجر داغي بغیر حساب بے حساب. قل انی امرت ان اعبد الله وتوای ما ته یقینا ما ته حکم شه دې بندگی کوم د الله خالص کون کې الله لره د بندګۍ زره رامدد شوم الله تا رابل مدی الله لره خالص کون کې الله لره د بلنی. و امرت ما ته حکم شه دې لانا کون اول المسلمین چې يم دی اول لغړی خودن کنا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم وتوای یقینا زیریګم ان عصیتو کچره ما نا فرمانه وکړه د خپل رب نو د عذاب د ورځې لوی نه. ولله اعبد وتوا دا الله بندگی زو کوم خالص کوم کې خاص دا الله بندگی کوم د بل چا بندگی نه کوم. مخلص له الدین خالص کوم کې هم الله لره د خپل دین خالص کوم کې هم الله لره د خپل بندگی. فعبدوا ما شئتم نو تاسو بندگی کوئ د چا چې تاسو غواړئ من دونی د الله نه سوا. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم یقینا تاوانیان کسان دي تاوان کې وزول خپل ځان نوالی خپل اهل لره یوم القیامه قیامت پورز باندې ال د تاوانی شو تاوانی دی بیا. الا ذلک والخسران المبین خبردار دغه تاوان دی ښکارا. لهم من فوقهم ظلل من النار داخله دی د پاره پدی لپاس بی لهم من فوقهم د دې د پاره بی د لپاس د دینا ظلل من النار سوری دو وریزی بی سوری بی سایبانون بی دور ومن تحتهم ظلل اولان دی دین بهم ورونی تلایانی دی بلستانی دی دا ټول هر څه بدوری ها. ذالک یخوف الله به عباده دا یر ورکی اللہ پا دے سراخ پلو بندگانو لرا یا عبادی فتقون اے زما بندگانو خاص زمانو یرے گئی. والذین اجتنبوا الطاغوت او آگسان چی لڑا کئی دا طاغوت نا دا شرک نا دا کفر نا دا سحر نا جادو نا دا شیطان نا آیا بدوها داغ دا بندگی کولونا داغ دا خبر منلونا وانا ابو الاللہ او انابت اکرلی اللہ تعالی هم البشرا دی پار زیر دے فبشر عباد نو زیر ورکا سما بندگان لا آکسان یستمعون القول چی آوری خبری لرا وقت دی خبری تا قرآن تا فیتبعون آسنون تابداری کی دی پا کلی طریقی دی. اولائک اللذین اہداهم اللہ دا کسان دی چا اللہ و تا ہدایت کر لے و اولائک هم اولو الالباب دا کسان دی دا عقل خاوندان. افمن حق علیہ کلمت العذاب آیا آغا سوچ لازم شیدہ پاغبانی فیصلہ دا عذاب. افانت تنقذ من فی النار نو آیا بچ بکے تو آغا سوچ آغا پور کی دی. اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت باندھ عمل کو توفیق رکھے. فینی ویادائی ولی